لحاظ وکړه ما مشرموي هغې ورته بیا اواز کوي ته نه سمېږي یو ځل ته مونږ نه پې کړی چې زمونږ په کار کې به ګوتې نه وې بیا به فوراً دروازه کولاوه او که دروازه دې کولاو نه کړه نو په دیوال دروړو دغه دی کې لوط علیه السلام وایي لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید افسوس که د ما خپل طاقت وي که نه او یا زما قوم وي اوس مې هغوی ته ویلی وي او تاسو مې پسې هم کړی وی څه خبره لکه د لوط علیه السلام قوم خو دغلته نو دی خو د عراق نه راغلی و افسوس که د ما خپل قوم یا خپل طاقت مې وي دا خو زما ډېره لویه د رسوایي او شرم دی چې په تاسو اوس دروازه راته کوله وکړم یا په دیوال راوړی دا میلمانه به څه وي ډېر ذات او د هغه میلمنو په راتلو چې څنګه د ولیدل نو غم پیدا شو چې دا خو خشتا لکان دي او زما قوم کې خو دا مرض پروت دی فرشتې ورته اوس دا هر څه اوري چې پوه شوې فرشتې چې لوط علیه السلام غمجن شو وی دې خوا راشه څه چل دی بس دې غریب چپ و نو غږ یې نه کوئ پام کوه غږونه کې موږ د خدای استازي یو لن یسولو الینا دوی دومره موږ ته نشي رانږدې کېدی دروازه ورته کولاو چې پته ولګي لوط علیه السلام پوه شو دروازه یې فوراً کولاو چې دروازه یې کولاو کړه جبریل علیه السلام پکې و د خپل یو وزر یې داسې کړ لږ یې وړاقه ټول خدای په سترګو ړانده کړه سترګو ړانده شي به پکار دا وه چې دغه وخت کې خو یې بیا هم ایمان راوړی چغې والې وې قوم ایمان راوړی وې وی بیا څه وی چغې کړی وي لوط کره وي داسې میلمانه راغلي دي چې جادوګر دي زمونږ ملګري په سترګو ړانده کړل یاره خو پرې راله هغې وی لوط علیه السلام ته وي داسې کار وکړه چې شپه را روانه ده او د شپه کې دننه دننه ته د خپل ځان سره چې څومره مسلمانان دي وباسئ او سار د مانځه نه پس تر نور خطو پورې به په دې قوم باندې عذاب راځي شا به فوراً وځئ لوط علیه السلام مسلمانان ته یو څو کسان مسلمانان وي تیاري وکړي تیاري یې وکړه لوط علیه السلام هم تیاري وکړه سامان وامان یې واخېست او روان شو چې کومه پکې ښځه وه بوډی چې کومه قوم سره میلاو وه هلتې په نیمه لاره کې واپس شو د خپل قوم نه علیه السلام سره د مسلمانانو ته یې ووت چې د شپې یې مزل وکړو او چې سبا راوخته نو د رب العالمین عذاب پې شروع شو نو عذاب په مختلفو شکلونو کې بیا راغی اوس دغه قوم له لږ رکوټې عذاب هم بس و چې خدای ځمکه چولې و دوی پکې ننوتې وې نه لاول خو پې زلزله راله او دومره مضبوطه او خطرناکه زلزله پې راله چې د ځمکې نه دا تورې اوبه دا ګرمې لکه زلزله کې چې کومې راځي اقه راوتې په هغې وسوځېدلې او ورسره حضرت جبریل علیه السلام یو چغه وواله او دریم نمبر دا چل خدای وکړه چې هغه 15 کلي 4 لکه قوم آبادي 4 لکه خلقو هغه خدای پاک جبریل السلام ته اوچته کا هغه ورته وزر لاندې که هغه ځمکې اوچته کړه او یو یې اسمان ته نږدې کړه دومره اسمان ته نږدې کړه چې د دې د چرګانو بانګ په اسمان کې اورېدی شو چې اسمان ته نږدې کړه دغه دی نه رالوړې کړه واپس یې راوغورځوله او د پاسه پې د کاڼو به امطرنا علیها حجارة من سجیل د هغې باران پې د کاڼو خدای پاک وکړه ټول خدای پاک تباه او برباد کړل مردار شو دی د دنیا سزا او د آخرت سزا خو الله ته پته ده چې دې قوم له به خدای پاک کومه سزا ورکوي اوس هم هغه کلي شته مؤتفقات ورته وایي د اردن او د شام په منځ کې بحر مردار ورته وایي بحر میت هم ورته ویل کېږي بحر لوط هم ورته وایي اوس هم تاریخ لیکي چې خلک ځي د هغې سیل کوي په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا دوی خدای پاک هلاک کړل هغه دریاب کې کب نشته کب پکې جمدې نه پاتې کېږي چندخ پکې نشته او اوبه یې دومره زیاتې خرابې خطرناکې دي یو سیاح لیکي چې مال ته سیل کو زه هم دغې علاقې ته د هغې اوبو کې وجیبه کیفیت او خاصیت دی هغې کې چې سړی په هغه دریاب کې لامبي نو ډوبېږي هم پکې نه د هغه اوبو دغه خاصیت دی چې کوم سیاح ځي او پکې لامبي په دریاب د اوبو د پاسه به ګرځي هغه ډوبول هم نه کوي داسې یو ګنده دریاب او یو څښا دریاب ته جوړ شو او اوس ورو هغه علاقې دریاب ورو چپې وي هغه کلي راکولاوي ماهرین دا طبقات الارض اوس لیکي چې دلته کې پخوا کلي او هغه کلي په ځمکه کې ننوتې دي او اوسني ماهرین لیکي چې 400 میله
دغه کلی په ځمکه کې دننه تللی دي 400 میله تقریبا 400 میله دې نه لاهور جوړیږي 400 میله دا کلی په اوبو کې دننه تللی دي په ځمکه کې لوړې دننه تللی دي الله فرمایي کنه ان بطش ربک لشدید کله چې د خدای غضب راشي او د خدای قهر راشي او ډېر سختي د خدای د قهر نه بیا خلاصېدل نه کېږي نرم نه انسان خو به سزا درکړي معاف به دې کړي سزا به معمولي سزا وي نو د خدای د قهر نه ویریږي دا 3 ګناهونه دې قوم کول غلا به کوله ډاکه به کوله مسافر به لوټل بل په عام مجلس کې به د ګناه اظهار کوو او زمون خلک په عام مجلس کې اظهار نه کوي دا ویس او داسې سره دا ګڼ خلک ورته راغونډ شي او په هغې کې فلم یې او سینما یې پکې او بربند فلمونه یې پکې او نور فلمونه یې او 20 او 30 ورته ناست دي یا ډیشن ټین ولګوي او 20 او 30 دا عام مجلس نه شو 10 کسه او 20 کسه په یو ځای دا ګناه ګوري که نه ګوري یا پیښور کې به سینما کې چې دا په سونو په زرګونو خلک ناست دي دا پټه ګناه ده که دا ښکاره ګناه ده یا دا کم تصویرونه چې خرڅېږي بازار کې بعضې خلک ورې دا تصویر وروړو په دیوالونو باندې لګوي د فلمي جینکو د فلمي هلکانو دا ګوره ډېره لویه شدیده ګناه ده کم کور کې چې دا تصویر دی د زیروح په هغې کې دا رحمت فرشتې نه راځي نو چې د رحمت فرشتې نه راځي نو د غضب او د قهر فرشتې به راځي او که در نسوزي د رحم فرشتې به ني نو چې سا له نه وباسي خو د رحم فرشتې خو نه راځي او سا خو به د نه خامخا فرشته وباسي نو کومه فرشته به راځي د خدای د قهر او د غضب هغه به راځي دا ښکاره ګناه نه ده دې نه جینکې او دا سړي دا ګډ ورځي او په دې پیښور کې او په صدر کې او یو ځای بل ځای د مازدیګر او د آرمي سټیډیم او بل ځای کې دا چکر یې نه لګي دا ګناهونه نه کوي سرخزه سرتور کې او بازارونو کې چکر لګي دا کولو ګناه نه شوه هلکان کولو ګرځي په دې ناروا پسې دا کولو ګناه نه شوه نو اوس ګورې هغه حالات را روان دي راتلونکي دي او بیا یادو ساتئ رونو ګورې که یو سړی ته وایي چې مړه خلک به خپل کار کوي خپله ګناه به کوي مونږ خو یې نه کوو په دې هم نه خلاصېږي ته به منع کوې هر یو سړی به خپل کور ټینګوي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو انسان د شپونکي په مثال د نبی علیه السلام فرمایي د شپونکي نه چې شرمخ چیلی وتښتئ د شپونکي نه مالک تپوس کړي زما چیلی دی ولې حفاظت نه کړی ولې در نه وتښتوله دغه رنګې د قوم د مشر نه به د قوم تپوس کېږي د کور د مشر نه به د کور تپوس کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي یو کشتی ده مثلا په دریاب کې او په هغې کې یو قوم اوسېږي یو قوم په لاندې حصه کې اوسېږي او یو قوم په بل حصه کې اوسېږي دا لاندې والا خلک راخېږي ځان له اوبه راوړي نو هغې بره راخېږي نو د بره چت باندې چې راوخېږي نو هغه بورقه ښکته کړي دریاب ته اوبه ځان له راکاږي په بورقه باندې نو چې کوم خلک بره چت کې اوسېږي نو هغې ورته ویل لکه تاسو دلته سره راخېږئ وی بس مونږ خو اوبو ته ضرورت دی او لاندې چت کې نو مونږ به څه کوو وی نه تاسو به په مونږ نه راځئ دا خو تاسو اوبه راخېجوئ او بورقه باندې اوبه راوباسئ مونږ هم ټول لامده کړو نو نبی علیه السلام فرمایي دا لاندې چت والا به څه کوي چې بره والی نه پرېږدي ځان له به سورې وباسي هغې تبر راواغېشته چې لکه تاسو هم نه پرېږدئ نورې که مونږ به ځان له په دې لاندې چت کې سورې وباسو ځکه بې اوبو خو زمونږ ګزاره نه کېږي په پوړو راخېږو تاسو هم نه پرېږدئ چې ځان له بورقه راښکته کړو اوبه پرې راوباسو نو لاندې به سورې وباسو په اوبو خو ګزاره نه کېږي نو نبی علیه السلام فرمایي چې اوس دا بره چت والا به څه کوي چپ به پاتې کېږي که منې به که دوی چپ پاتې شو او هغوی سورې وویسته څه جل به کېږي هغه اوبه به راشي نو هغې به هم غر کړي او دا بره چت به هم غر کړي کښتۍ ته به اوبه راننولي او که دوی ورته وایي چې نه نه ګورې ټول به غرق شو راځئ اوبه وړئ په مونږ هم لار ده چې څونه اوبه وړئ وړئ دقه رنګ یو انسان چې ګناه کوي نو دا نور مسلمانان به یې منې کوي چې ګورې پام کوئ ګناه ونه کوې لاس به وله نیسي چې ګورې پام کوئ ګناه ونه کوې او که دوی وایي مړه خپل کار به کوي بره کښتۍ والا وایي چې لاندې چت والا پرېږد چې سورې وباسي زمونږ پې څه که اوبه راځي خو په دوی به راځي نو چې اوبه په هغې راشي خو ټول به غرق کوي دقه رنګې نبي علیه السلام فرمایي ګناه والا به منې کوې لاس به وله نیسي ته به هم بچې هغه به هم بچې او که تا هغه لاس وننیوه نو چې کوم غضب او قهر د خدای په هغه راشي نو اوچو سره او بیا لامدم سوځي صرف هغه خلق به خدای بچ کوي چې کومو خلکو د هغې لاس نیولی دی لکه لوط علیه السلام هغې اخره پورې نهی عن المنکر کړی د ناروا د بچوالي او د امر بالمعروف یې کړی دی هلته خدای وساتل او نور قوم خدای پاک غرق
نو خدای پاک د ګناهونو نه وساتي خصوصا دغه درې ګناهونه د هغې ذکر مې درته وکړ یو دا چې ډاکه او غلا او مسافر ته تکلیف نه رسول دویم دا چې ګناه به عام مجلس کې نه کوې فخر به نه کوې اسیم ګناه ناروا ده عام مجلس کې ډېره ګناه ناروا ده پټه دې موږ نو معافي وغواړه او دریم دغه خطرناکه ګناه الله دې مسلمان وساتي ډېره زیاته خطرناکه ګناه ده دومره خطرناکه ګناه ده چې خدای پاک نبی علیہ السلام فرمایي اقتلوا الفاعل والمفعول به وی چې تا دا دواړه کسان ګیر کړل فورا یې مړه کوئ پرېږدی ما لیکن زمونږ شریعت کې خو زمونږ امامان وی چېره وجل خو زمونږ کار نه دی د هغې نه خو فتنه جوړېږي غم تې جوړېږي نو بادشاه له او قاضي له پکار دی چې دا دواړه مړه کړي مردارې کړي د دې ګناهونو نه دې خدای وساتي او د هغې نه ما سوا صرف ګناه د خدای خفه کول دي نو دا تصور مو پړه کې راوړی د ګناه وخت کې چې کله ګناه کوي خدای هم ته وساته دا له راوړی چې دا ګناه زه کوم په دې خدای خفه کېږي او الله ته خبرېږي او خدای پې نیوکه کوي درې خبرې شوې که نه خدای پې خبرېږي الله پې نیوکه کوي پې خفه کېږي او هر وخت چې خدای غواړي ما پې نیولی شي چې دا درې سوچ یې له راوستل نو انشاءالله چې خدای به د ګناه نه وساتي او دا خو دومره خطرناکه ګناه ده چې ممکن ده چې خدای پاک دې مسخ راولي مخ او سر دله د سپي او د خنزیر او د خر وګرځوي که ته منې نه شوې الله ته توبه وباسئ خدای دې موږ ته معافي نصیب وګرځوي 12 بجې نه 12 بجې به مونځ نه کوې چې کله نور مخامخ ودرېږي او په دې سر د پاسه نور ودرېږي نو دې ته زوال وایي دې وخت کې فرض او نفل ټول مونځونه کول ښه خبره نه ده چې کوم وخت نور پریوځي یا نور راخېږي یا نور په دې سر د پاسه ودرېږي نو دې وخت کې مونځ کول ښه خبره نه ده ناروا دي د سهار د مانځه نه پس او د مازدیګر د مانځه نه پس نفل نه کېږي او که یو سړی پکې قضا مونځ کوي نو هغه پکې کېږي دغه کې چې خدای پاک هم د ګناهونو نه وساتي ما وی کنه تصویر متعلق لیکي چې په کوټه برنده اجره دکان کې د زیروح د جاندار تصویر وي مونځ کېږي که نه کېږي مونځ خو کېږي مونځ کېږي ورسره خو یاره دا تصویر په کوټه کې ساتل دا سخته ګناه ده او چې کوم ځای کې د زیروح چې کوم د روح والا تصویر وي نو هغه ځای کې د رحمت فرشتې نه راکوزېږي تصویر د زیروح لکه د انسان خپل تصویر د ضرورت په وخت کې جایز دی ضرورت